14,300 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو امید لرم تاسو بخیر یاست. تاسو ډاکټر ګلاب خان د سوات ویلفیر فاونډیشن پریزیډنټ. څنګه چې تاسو ته پته په دې مخکې ما یو پوسټ کړی چې داسې څه مریضان دي د هغو سره ټسټونه یا دوايانو پیسې نه لري، موږ به پوره کوشش کوو نور کارونه لاندې دغسې راغلي زموږ سره د میډیکل اے وارډ ته ډاکټر زیشان صاحب دی، هغه راسره راغلی. زموږ سره یو پیشنټ اډمټ دی، د کالام سره تعلق ساتي او د هغه لپاره دوايانو کوشش کوو. اوس د دوايانو موږ راوړو تقریبا د 14,300 روپو د دوايانې وشوې او د دې نه بعد د 15 ورځو کوم ډوز چې دی نو هغه باندې تقریبا 14,300 روپۍ په هغې باندې راځي. نو د اوس د 15 ورځو چې کوم ډوز دی هغه موږ پوره کړو. اوس را روان 15 ورځو ډوز پاتې دی او که په هغې کې زموږ سره څوک مرسته کول غواړي نو زما سره ډایرکټ رابطه وکړئ. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې هغه ته د دوايانې پوره شي او داسې نور څه مخې ته حادثه ورته نه شي. ډاکټر صاحب ورته لږ ایکسپلین کړي. ډېره مهرباني. دا چې کوم مریض له کالام نه راغلی و دې ته ابسکونا سیټیزا سنډروم شي او بیا انکیفیلایټس ډایګنوز شو، چونکې دې ته دا کوم اسټاکلور ډوز ډېر ضروري دی. که دا د میلاو نه شو نو په دې کې پرمننټ برین ډیمیج کېدلی شي. په دې وجه باندې دا علاج ته ورکول ضروري دي. په دې وجه باندې تاسو باید مرسته وکړئ. ډېره مهرباني. ډېره دا اوس کوم مریض زموږ سره دی، هغه لپاره هم د سوات ویلفیر فاونډیشن له طرفه دوايي ورته تقریبا پوره شوې چې د 15 ورځو ډوز ورته پاتې دی، په هغې کې به تاسو زموږ سره مرسته کوئ.